زه به تاسو ته ځان له هغه فوټیج زه مو ښیم چې زما تره څنګه پروت دی کوم رنګې وینه ترې وته لکه چې پوهېږې که چېرته چرګه چا لاړه ګړې ده هغه وینه ترې ځي دا زموږ ملک دی. زه چې ورغلم او ما وله څنګه مخ راواړولو نو دا سترګې داسې نیم بندې وې او بیا مې وله چې داسې په خېټه لاس ووهلو بدن یې یخ و. خبرو شو چې بس د دواګانو در مارتې لس منټه خبرو شو مارتې ماله امیر صاحب چا سره دغه وکړو زه ګش لازم بس ما ته اخر وی بس دواګانو درخواست دواګان نه تکو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو مرګرو پرون د تاکال تاڼې په حدود کې د انجمن تاجران صدر نامعلوم کسانو وجلې دي. په پیښور کې په 24 غنټې کې دا سلورم کیس ته چې ملزمان نامعلوم دي. کومون د لګروست وګورونو په پیښور کې د داسې واقعاتو تعداد کې خطیزه سره اضافه کیږي چې ملزمان نامعلوم وي. دی صدر صاحب چې کوم وجل شوی دی د دې فیملی سره هم خبرې کوو پولیس سره هم خبرې کوو چې یاره دی کې هغې څومره تفتیش کړی دی خو نور تفصیل به مونږ تاسو له په دې رپورټ کې درکوو خو په دې کې چې کوم معلومات مونږ ته شوي دي نو هغه دا دی چې یو ډېر سازش سره د دې د مرګ چې دی دا شوی دی ځکه چې پهله ورته بجلی خرابه کړې شوې ده چې دی روزي د هغې نه پس دی وجلې شوی دی باقي تفصیل چې کوم دی هغه مونږ تاسو له دې رپورټ کې درکوو. نو مانه دا والد صاحب د تا لیدلی او دغه ټایم کې ته جومات ته روانې دغه خبر راته لګو که او چې دا خو داسې دا واقع شوې د 5 بجو ټایم کې بیا زموږ دلته په کم شپږ بجې زه روان وم لمونځ له دلته ماته یو ملګري ویل چې راشه امیر صاحب څوک هلک څوک سړی پروت دی چې زه څنګه ورنږدې شوم لرې نه ما وپېژندم ورته ویل دا خو مې والد صاحب دی چې ورغلم اوله کې خو پوړۍ پرته وه دې لاندې پروت و زما دا ګمان و میل پوړۍ نه راغورځېدلې خو بیا د هغې نه پس چې کوم دی وینه ډېره پرته وه نو ما ورله کتو چې دا وینه کوم ځای نه تلې چې په سر مې ورله ورور ته مې رنګم وکړه ما ورته ویل راشه والد صاحب مجي صاحب د دغه نه راغورځېدلې پوړۍ نه خو بیا د هغې نه پس چې کوم دی داسې ورته کله ورور مې راغلو ما ورله په سر ګوتې والې تپوسونه مې د کول که نه ورته کاکا ویلو کاکا ولې په سر مې ورله ګوتې والې چې که دا صدر کې د بولټ کوم نشان و که نه اسوري هغې باندې مې ګوته ولګېده بس بیا ما ورور ته ویل لره دا خو داسې کیس شوی دی. دا څو ډزه لګېدلی دا 4 ډزه جي یو ډز دلته په بره سر لګېدلی بیا یو مرۍ کې لګېدلی یو ترخ کې یو دلته لګېدلی. تا سره ډېرو خبرې ونه شوې ساتې نه جنازه چې ورغلم او ما وله څنګه مخ راواړولو نو دا سترګې داسې نیم بندې وې او بیا مې وله چې داسې په خېټه لاس ووهلو بدن یې یخ و نو اندازتن داسې ده چې زما د دې ورتګ نه یو 40-45 منټ مخکې دې الله غشتي وه اسپایر شوي و. اورنګزیب خان جانزیب خان تاسو مشر ورو یا کشر؟ ما نه مشر وي. تاسو ته د دې وقوعې څنګه پته ولګېده تاسو چېرته وې؟ زه خو صادق آباد کې وم زه په ضلع کې وم جي ما نه چلته پته بیا ځل ته روان شوم جي. تاسو دواړه وروڼه تبلیغ کې زیات وخت ورکوئ؟ یا شکر یا سالانه چلم لګو څلور میاشتې چې روزه هم دغه کو چې وخت په وخت سره هغې اخري ځل کله تلي تبلیغ له؟ نه هغوی لکه په خپو باندې دغه شو نو هغه اوس په مقام باندې بیا کار کړو بار نه شو د خپو کې لږ دغه باتروم مغه ته دغه ول نو هغه بس په مقام به کار کولو. تاسو د وراره سره ما خبرو کو دي چې کوم اف آی آر هم کړی دی پکې ویلي چې ملزمان نامعلوم و که نه؟ نامعلوم یې لاس پته نه لګي. پولیس تاسو له تسلي درکړې ده پته به ولګي چې دا الله تعالی خیر به شموله دغه انویسټیګیشن ضرور څنګه طبیعت والا اوس داسې ډېر ښه نرم طبیعت والا انسان ورچا سره ښه لیک دوا سلام دومره نیک سړي سره بیا دونه ظلم څنګه کېږي؟ والله نه پوهېږو چې موږ چا سره دغه نه دغه کړی خو دغه کار مو سره وکړو خلکو خبرو شو چې بس د دواګانو در مارتې لس منټه خبرو شو مارتې ماله امیر صاحب چا سره دغه وکړو زه ګش لازم بس ما ته اخر وی بس دواګانو درخواست دواګان نه تکو. تاسو بیل کورونو کې اوسېږئ؟ عزیر خان پرون چې ستا د والد صاحب جانزیب خان کم قتل شوی و که نه دغه ټایم چېرته تلو تاسو ته څنګه پته ولګېده؟ دا جي جومات له تلو مونځ له تلو په کم 5 بجې دی روانو جومات ته روانو مونځ له سهار مونځ له روانو بیا څه چلو شو تاسو ته څنګه پته ولګېده چې دی مړ دی؟ مونږ ته جي 5:40 باندې مې رور روانو جومات ته همدغه جومات ته زمونږ د محلې مسجد دی نو هغه روانو جومات ته مونځ له ما ته بیا رور کال وکړو چې یاره داسې والد صاحب زخمی شوی دی او پروت دی
بیا چې مونږ راغلو زه راغلم خو والد صاحب مې بس بیا په حق رسېدلی او ساعت نه وتی وه دی عمر څومره او دی څه کار روزګار کو دی جی عمر 56 و 56 سالو او کار روزګار به تبلیغ به کولو مړې ژوندې به کولو د انجمن تاجران صدرو یونیورسيټي روډ دین مخکې دی څه چا سره د جنگ جګړه یا څه خبره تر هیڅ نه دی راغلی زمونږ چا سره هیڅ نه تور سپینه هیڅ هم نشته دا سوای چې د مونږ له توخ مورې دلی چې د جمعات کې به د اذان هم دی ورکول او جی دی په وخت هم بدغه وجتلو چې سهار اذان به د کولو 5 بجې به اذان د کولو نو دی په وخت لو دی د وجنه به د غنټه مخکې تلو رور دې سوي چې دی ورلو د مرشه ورغو نو هغه پروتو چې پروتو هغه مونږ چې به زبیا راغلم مونږ چک کو نو بس وفات شو تاسو له جوسه پوری پولیس راغلی دي اې درسه تسلی درکړې د خبره ترې شوی او جی ایس پی صاحب هم راغلی او ډي ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب یې مونږ لایک یقین دهانی راکړی چې ان شاء الله پراپر انویسټیګیشن او شفاف انویسټیګیشن به پکې کیږي دا اکثر د شپې یا د ټایم کې سنیچینګ هم کیږي ستا والد صاحب سره پیسې موبایل په جیب کې موجود چې کله تاسو ورلې او جی چې مونږ ورغلو پیسې مور سره موجود وي او موبایل هم ور سره موجود نو سنیچینګ نه دا جی ټارګټ دی څه وجه کې دی شي سه بس دا اوس دی ملزم ته پته یو الله ته پته مونږ ته صحیح علم نشته تاسو رونه مونږ دوه وروڼه یو تاسو کار روزګار کې زه یو لوکل فارم دی کی جاب کوم علمزیب خان د جانزیب چې کوم قتل شوی دا تاسو دا چیز ماتره وږي دی وی چې داغي چا سره صدا سه جنگ جګړه سلین دین تناظم نو دی منځ لتل دا څه وجه کې دی شي ایره جی تاسو خو د پېښور امن او امان حل پتم دا د یونیورسيټي روډ انجمن تاجران د تاکال صدر هم وو اور دا زموږ تر وو تبلیغ کار به هم کولو او خو مزګزار سړی مو سار بیا ځانونه هم کولو خدا و چې دا بجلی وته کټ کړي و د مونږ اوس نور سی سی ټي وي ویډیوز هم وکړو 4 بجو کې چې کوم دلته موټر سایکل ولاړی سٹارټ ولاړی او هغه چې سٹارټي دا 4 بجې بیا زماره تر بجلی چې کټ شوي دغه ټایم کې دی چې راپاسي نو دی دغه 4:42 باندې دی د کور نوزي چونکې د الکتریک سٹور د بجلو طریقه ورتلم نو دغه دوران کې پوډه راوغستا ولاړو د کې اف سی بیک باندې دلته پوډه کې خو دغه تار ټیکول واستنه کې او بیا دا واقع شو او دا واقع چې وشو نو مونږ ته پته نه و خو د دې کورواله واغی چوکته یاره دا خو دیغه سپورې دی خو وته ری خو راغله نه دی چرته پوډه نه پری وته کسه چلو شو هغه ز زویرا پاسولې دی چوک دی جمعات کې وای زما بل ترم دی هم جمعات کې هغه چوکته چې هغه جمعات کې خو غم نشته بیا دی چې بردا سیټ ته وتی نو دا لت پت پروتو سلوډه زما په خیال ته لګیدل و جی علمزیب به تا د کیمرو خبرو کنه چې د سی سی ټي وي کې تاسو سلیدل امداغي کې سو هغه کې دا چې مخامخ یو موټر سایکل ولا د سٹارټ ولاړ دی زمو دی گیټ ته ګوري یو ځلې شانتي به مخدا شانتي شي ټیک شو جی او بل دا یو زوري خبر استاسو په توسط سره زکول غواړم چې پرونه پولیس خو موږ راغ ایس پی انویسټیګیشن هم راغو ډي ایس پی انویسټیګیشن هم راغو ډي ایس پی کینټ هم راغو ایس ایچ او نومان بیم راغو او سید محمد چې کوم ایډیشنل ایس ایچ او دی هغه راغلو هغه موږ سره منډه هم والا خو دا کیمرو ریکارډینګ چې کوم دی په دې حق لمړې موږ دینه سټیسفای نه یو لکه دا تاسو موږ چې لکه دا دغه د دلته کیمرا دینه را شواله نو ویره تاسو لګوري کور چرته دی او لګي موږ ګورو بیا غلط لمون په رنګونه کوا غسیزونه ته مونږ والو خیر کې سوینا خو لکه دا خو مونږ کار نه دی کنه چې لکه مونږ سی سی ټي وي اوس د پولیس کار دی سی سی ټي وي کیمرې ریکارډینګ اغستل اوس کوم غواړو هغه مونږ یا راکې یا نه راکې خو چې هغه وغواړي قانوني لحاظ سره غیلار سو کول کول شي او دلته چې دا چې کوم ځای کې وقوع شوی دا زماتر چې چرته ولګ بالکل د دې سټریټ برا درې کیمرې لګېدلې دي هغه کې چې کوم دی دوه کیمرې دا لګېدلې دي د زون مونږ بیا زون ورله پولیس والا ورغو اې کې دا سکار شوی دی چې هغه وته ویلې چې را د مونږ اسلام آباد نه پرمیشن اخلو بیا هغه وته لګ ډیر خوړې دا و چې راستا پروت ته و پوډه پر تر اوتره دی پروت ته بد په کوم د پینځو نه بیا ډایرک هغه ویډیو وړي په باندې پینځو ته نو د دې څه مطلب شو مطلب دا دی چې نه خو د ښکارا خبره ده چې ډیلیټ کړي ده دا به تا ښکارا خبره ده خو لکه دا زه تاسو دا خبره ویل غواړم کدا ډیلیټ هم کی نو پدې باندې خو زمونږه قاتلان چې کوم دی خو بچ کې دي نشي کاغه فرضو کا مونږ ته سی سی ټي وي کیمرې ریکارډینګ یا مونږ دبل سره ملاوي کې مونږ سبل آپشن روډ باندې دوه دی بیا مونږ روډ باندو او یونیورسيټي یا داسې باندو عام سړی خو نو سره چرګ بچي خو نو انسانو د انجمن تاجران د تاکال لپاره به دې روډ خدمات دي
او نو موږ چې کوم دی بیا مکمل روډ به بندو دې سه موږ پوره تاکال موږ سره ولاړی زموږ فیملی زموږ یار دوست او بیا به دا شدید ترین احتجاجي او دا احتجاج بیا موږ اسمبلی حال تم رسو زه تاسو په توسط سره سی سی پی ته هم ډېر ښه انسان دی چونکې موږ ویډیوز ګورو ښه دغې کړی دی زموږ دا حق هم جوړیږي چې دا یو دا سی سی پی دلته موږ یو وزټ هم دلته راشي دعا د راځي یا چې زموږ نه څه تپوس کوي دا موږ دا حق دی چونکې دا پبلک سروینټ دی او موږ پبلک یو نه زموږ رایټ دی چې دا دلته موږ راشي او کنه هغه مصروف وي راتلی نشي نو هغه د भरपूर اکشن واخلي پرون دلته غلام علي جی صاحب هم راغلی میر هم راغلی و هغې موږ ته یادګاني راکړه چې دغه څیز موږ انشاءالله دغه څیز کوو ټیک ته جي زه به تاسو ته ځان له هغه فوټیج زه مو ښیم چې زما تر سینګه پروت دی کم رنګې وینه ترې وته لکه چې پوهې که چېرته چرګه چا لاړه ګړې ده هغه وینه ترې ځي دا زموږ ملک دی دا زموږ معاشره ده دا زموږ دغه دی لکه موږ به صرف دا کوو چې صرف قتل به کېږي به روډه که میډیا والا راغه بس اب یو کلیپ وچلی پولیس پر راشي نه 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 چپ پاتې کېدل نشته موږ له به دا قاتلان راکوي دا قاتلان دا ښکاره خبره ده او زه دا هم یو ویل غواړم چې زمونږ کم دغه د وینا دا د یو تن کار نه دی دا کم از کم د 6-8 تنانو کار دی باقي دا خو مکمل پلانینګ وته کړی دی څنګه چې تاسو وایي چې لکه بجلی کټ کړی شوی دی نو مطلب دا خو سازش شوی دی چې رو جی دا د جمعې پرځم دا کار شوی د جمعې ورځ واوجي د جمعې پرځم اون دا ټایم وته دغه بجلی کټ کړه بل خبره دی خلکو ته دا هم پته و چې دا ټایم موز لسی ځکه د اذان هم ورکول چې اذان ورکې دا پته چې اذان کې 15-20 منټ پاتې هر سړی مؤذن چې کم دی ازي اذان کې نو خامخا 20-25 منټ پهل ازي نو دې ته دا مکمل هر یو سیس پته و دا تاسو کوم وایي چې کور مخه ته موټر سایکل باندې کسان لیدي شوی دي هغه سو کسان دا چې موټر سایکل دا خو موږ صرف یو خو یا بس تاسو شیر هم کما هغه یو تنخې چې په موټر سایکل ولاړ دی ټیک ته جی د دین علاوه بیا دلته چې کوم دی موږ دغه ټایم کې چې کوم سی سی ټي وي کیمرې سره نوري دي هغه سره ریکارډینګ موږ موصول کړی دي آی کې مونږ دا ټایم دی چې دلته یو دوه الکان دي هغه داسې روان وي لکه داسې آیسمار ټایپ ښکاري خو زمونږ د علاقې نښې مونږ ورپسې ګرځو پولیس له مونږ ورکړی یم دا آی کې داسې راشي او بیا د زما تر چې چېرته پروت دی داسې راشي نو دا دی فاصله او د کیمرو فاصله کې دا تقریبا د 20-25 سکندو فاصله ده خو دا خلک چې کوم دي که دي باقاعده تقریبا 1 منټ یا څه د پاسه 1 منټ پس چې کوم دی واپس راشي خو د هغې باډي لینګویج نه داسې پته لګي خلک وایي که نه یار هلته لاړ شه دا سړی مړ دی دلته چا سړی ویشت نه ښه ریلیکس راځي او د چیز از مخامخ یو وړوکې لاره ده مین روډ ته چې یونیورسټور مړی په دې مړ چې کوم دی دا خلک توشي ګرانو کتونکو د جانزیب خان مقتول د فیملی خبره تاسو واورېدې دا ډیره زیاته دردناک واقعه ده د حوالې سره د تاکال داڼې پولیس وینا ده چې ای د موقع نه چې کم خالی خولونه هغه برآمد کړي دي د دې د فیملی بیانونه هم اغشتي دي او دغه د سی سی ټي وي کیمرې کمې لګېدلې دي دا غیر ریکارډینګ هم هغه اغشته دي او دا غي په بنیاد باندې تفتیش شروع کړي دي د دې کیس تفتیش او ملزمانو معلومېدل ځکه هم ډېر زیات ضروری دي چې په پیښور کې د ان ټریس کیسونو تعداد چې کم دی هغه ورځ په ورځ زیاتېږي دې سره دا کم سړی چې مړ دی هغه نشي راتلی خو د هغه فیملی ته کم سے کم دا سکون میلو شي چې یاره د هغه څه ګناه وه یا د هغه په قتل کې څوک ملوث دي